یو کس تپوس کړی چې بعضې زنانه 4-5 ماشومان وي، د هغې نه پس د وقفې دپاره انجکشن لګوي. نو که وقفې دپاره ستن لګوي نو دا سره د کراهته جایز دي، مکروه دي، جایز دي. البته که ماشومن خطی نو هغه ضایع کول ګناه ده، او چې کله پکې سار راغلی نو قتل سره مشابه دي. یو کس وایي چې ما اورېدلی دي چې په قبر کې به عذاب او حساب نی، صرف د قیامت په ورځ به حساب وي. که دا خبره درست دی؟ آیا دا خبره درسته ده؟ نه، په قبر کې حساب شته، دا خبره غلطه ده. په قبر کې عذاب شته، قبر کې عذاب شته. د قبر عذاب قرآن پاک نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثونه ثابت دی، صحاح روایاتونه په تواتر سره ثابت. او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي یوم یردون علیها غدوا وعشیا. مخکې څنګه دی؟ یوم یردون علیها غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعه اشد العذاب. فرعونیانو باندې په قبر کې سحر او ماښام عذاب وړاندې کیږي، او چې کله قیامت قائم شي بیا به سخت عذاب ته وړاندې کیږي. نو عذاب قبر شته، حق دی. طریقه څه ده، کیفیت څه دی، الله ته معلوم دی. زمونږ د عقیدې په کتابونو کې دا مسله ذکر ده، شرقایت کې دي وعذاب القبر حق، د قبر عذاب حق دی. دا د اهل سنت والجماعت مسلک دی. یو فرقه تېره شوې ده ګمراه، معتزله، هغوی به وایي چې د قبر عذاب نشته. اوس دا نظریه او دا سوچ لرل دا د معتزله سوچ دی، د هغوی عقیده ده چې څومره اهل سنت مسلمانان سم په اعتدال په لار باندې، هغه ټول قبر عذاب مني. البته د قبر د عذاب نوعیت جدا دی، د آخرت د عذاب نوعیت جدا دی. یو کس وایي چې ما هسپتال کې کار کول، زمونږ سره یو عیسائی مو، د هغې عیسائی سره لاس میلاول، خوراک خوړل او د هغه جوټه وبس کله څنګه دي؟ نو د کافر سره د عیسائی کافر دی، یهودی کافر دی، د کافر سره محبت کول نه منع دي، سخت منع دي. قرآن پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ډک دي. مینا او محبت دا به د مسلمان سره کې، د کافر سره نه. البته یو عیسائی کافر باندې ته خوراک وخورې، خورولی شي او اجر هم پکې شته چې هغه نهر وي، او اسحاق پې باندې اوس کې تګې دی، د دې کې اجر دی. او د هغه جوټه اوبه اوس کې نو د کافر جوټه نجس کېږي نه. البته که په خوله کې نجاست و نو بیا نجس کېږي، لکه شراب نجس دی، شراب حرام هم دی او نجس هم دی، پلیت هم دی. او اوس تازه تازه یو کافر عیسائی چې کوم دی نو شراب څکلی دي او بیا همدغه شونډو باندې لوښی کېښو اوبه یې وڅکلې، د هغې جوټه هغې کې ګډه شنده اوس نجس دي، دا حرام دي، څکلی نشي. یو کس تپوس کړی دی چې حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بغیر حساب اور کتاب جنت میں داخل ہوگا یا حساب ہوگا؟ حدیث مبارک کی دی حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ دا الله په لار کې ډېر مال ورکړو. یو حدیث مبارک کی دی چې د تبوک د چندې په موقع حضرت عثمان ذو النورین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ارشاد مبارک و وینا سره چنده راړه، دومره پیسې راړې، دومره چنده یې راړه، اوخان او بیا نقدې چې راړې نو د الله رسول په جولۍ کې هغه نقدې اچولې وي، او بیا مبارک په هغې کې لاس والو، داسې هغه پیسې وي داسې بیا بېښکته راتوی کې کرنسي وه، او بیا به وی چې ما ضر علی عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. حدیث مبارک کے دمر رضی. باقی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ په عشره مبشرو کې دی، هغه 10 کسان چې په یو ځای په یو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته د جنت زیری ورکړی دی، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی کرم الله وجهه، 4 واړه خلفا هم دي، د دې نه علاوه 6 کسان دي. نو په هغې کې عثمان بن عفان ذو النورین. یو کس تپوس کړی دی چې لور مې ورکړي دی خو په هغې باندې خاوند ظلم کوي، نو نکاح د ظلم اجازت ورکوي؟ نه، نکاح د ظلم اجازت قطعا نه ورکوي. ظلم حرام دی، د نکاح نه مخکې هم، د نکاح نه پس هم. البته چې کوم حقوق دي کله کله مونږ هغه نه پیژندلي، هغې ته مونږ ظلم وایو. مثلا د یو سړي ښځه هغه بهر په سکول کالج کې نوکره ده،
او خاون وته وی چې ته به د نوکري نه کې زتا ته خرچه در کوم ته په کور چار دیواری کې په پرده کې وخت تیرې، دا په دې ښځه باندې ظلم نه دی، بلکې خاون ته دا حق حاصل دی. زنانه تم پکار دی چې د هغې خرچ په خاون باندې دی او خاون خبره منل اطاعت په دې باندې واجب دی، بیا خپل حیا او پردم په باندې واجب ده. که دا د هغې خلاف کوي نو خاون ته د نیو اجازه شته چې په دې خبرې ونیسي. نو کله مونږ ظلم پیژندلی چې ظلم څه ته وایي او عدل څه ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل کور کې د ښځې د خپل بال بچ خبره غشتل پکار دي، حرامو کې خو نه دي مبتلا. که چېرې هغه په ګناه کې مبتلا نو خاوند ته د هغې د سزا ورکولو پورې اجازه شته. بال بچ داسې ګناه کې مبتلا دی به منې کوي، ځکه الرجال قوامون علی النساء. نو ظلم قطعا نشي کولی په ښځه باندې، د دنیا دپاره، د پیسو دپاره، د خپل ځان دپاره باندې ظلم کوي. شرعا هغه حق استعمالول د هغې زیاتي کولو شریعت اجازت نه ورکوي، نو دا نشي کولی. دی به په ورځ د قیامت تپوس کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې وفرمایل چې ستاسو هم په ښځو باندې حقوق دي او د ښځو هم په تاسو باندې حقوق دي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې د خاوند هم په ښځه باندې حق دی او د ښځې هم په خاوند باندې حق. یو کس وایي چې زموږ په ګاونډ کې یو درزي دی، د هغه په دوکان کې ډېر په زوره زوره باندې ګانې لګېدلې وي او مونږ څو ځله منع کړو، لیکن هغه منع کېږي نه. دې ګناه کې هغه سره مونږ شریک یو که نه؟ نه، ته ورسره په ګناه کې شریک نه چې تا منع کړی دی، نو ستا په هغه باندې د جګړې وس نشته دی چې تا هغه مرۍ نه ونیسي، جګړه ورسره وکړې، وینا دې ورته کړې دی. ټیک ده، که هغه نه منع کېږي تا ته الله جل شانه اجر درکړو چې تا وینا وکړه، او باقي په دغه حالت کې چې ته صبر کې، د هغې صبر به تا ته الله اجر درکوي. کله کله مونږ سخت نکیر په چا باندې د ګناه په وجه کو، لیکن په هغې کې د الله رضا نه شامل. حال ما ته تکلیف دی نو ځکه پې سخت نکیر کوم، نیول کوم. د دې پته هغه ځای کې لګي که چېرې هغه سړی په بله غټه ګناه کې مبتلا وي، لیکن ما ته اذیت نه راکوي، نو بیا پې زه نکیر نه کوم. زه ورته دا نه یم چې داسې مو مثلا که یو سړی رشوت اخلي او سودخور وي، نو ما ورته دا نه دي ویلي، خو چې کله د هغه په کور کې یا په دکان کې ټنګه ټونګه آواز لګي نو بیا په ما باندې هغه بد لګي، نو بیا مونږ نکیر کوو، مونږ وایو چې دی ګناه نه زه منې کوم، خو دی منې کېږي نه. اصل کې ستا په نهي عن المنکر کې هم چل دی، دا ته خپل ځان دپاره منې کې. ګناه منې کول پکار دي، د منکراتو نه نهي پکار ده، لیکن لله فی الله. امام اعظم صاحب په ګاونډ کې یو شرابي و، یهودي و، هغه به شراب څکل او بیا په ځان نه پوهېدو، نو په نشه کې به یې بړ بړ کول له شپې. نو امام ابو حنیفه رحمه الله به چې مونځ ته ودرېدو، د شپې مونځ ته، نو هغه یهودي به آواز اوچت اوچت آواز، کله به یو څه وي، کله به بل څه وي، کفریات به هر څه وي پکې وي، په ځان نه پوهېدو، نشه کې به. نو یو ځل داسې وشو چې امام صاحب شپه تېره شوه، د هغې یهودي څه وانه اورېدل، هغه یهودي ذمي و. بله شپه تېره شوه، بیا یې تپوس وکړو چېرې زما دې ګاونډ کې ما سره خوا په خوا یهودي و، هغه به د شپې چې کوم دی نو داسې چغې ایستې او ما خو نه دي اورېدلي، دا دویمه شپه ده. چا ورته وویل چې صاحب هغه خو هم ستا د وجې نه په جیل کې پروت دی. وی زما د وجې څنګه؟ وی په هغه باندې چا رپورټ کړی دی چې دنه مسلمانان تنګ دي، خصوصا امام ابو حنیفه رحمه الله کور دی په خوا کې او هغه ته ډېر زیات تنګ دی. نو هغه د شپې الله ته ودرېږي نو او دی داسې کوي، نو حکومت هغه بوتلی دی جیل ته. ورته وی چې ښه نه امام ابو حنیفه رحمه الله د هغه د خلاصولو دپاره لاړو. ورته وی چې صاحب زما په وجه مې نیولی دی نو پرېږدئ. دې فرق تاسو زده کوي. دا مطلب دا دی چې د کار کې د الله جل شانه دپاره کو. باقي امام صاحب د هغه اواز نو خوښ، د هغه بړبړې نو خوښ، په خوب کې، په موس کې، په هر څه کې خلل راتلو، لیکن دا یو امتحان د الله د طرف نه، او په هغې امتحان باندې زمونږ اکابرو صبر کول، دا د صبر یو نمونه وه. نو چې کله تا وینا کړي ده بیا پې صبر کوې نو تا ته به الله اجر درکړي. یو کس تپوس کړی چې پینټ شرټ اچول څنګه دي، په دې کې موس کول څنګه دي؟ موس کول په دې کې مکروه دي، ځکه چې د انسان د بدن اوبار یعنی راوتل ننوتل، چې د بدن بعضې حصې داسې دي چې هغه راوتي وي، بعضې داسې دي چې هغه ننوتي دي، خصوصا عورت غلیظه په پینټ کې هغې پته لګي.
نو داسې لباس کې مز کول مکروه دي، کراهت نه خالی نه دي. داسې لباس چول پکار دي چې هغه د سړیتوب جامې او په هغې کې سړی الله جل شانه ته ولاړي چې په هغې کې بد نه ښکاري. او بهر حال دې نه ځان ساتل پکار دي، لیکن که چېرې چا مز وکړو نو مز یې کېږي، مز یې باطلېږي نه. بل تپوس یې کړی دی چې آنلاین کاروبار کیسا ہے، نو زه په آنلاین کاروبار نه پوهېږم، چې وضاحت یې وکړي بیا به پته ولګي. یو کس وایي چې زه په یوټیوب چینل کې او په ټیک ټاک باندې اسلامي ویډیوز اپلوډ کوم او یو څو ورځې پس کمپنۍ ما ته د هغې پیسې راکوي، آیا دا پیسې اخیستل ټیک دي او که نه؟ که چېرې ستا په دې ویډیوز کې خلاف شرع کارونه او یا داسې اخلاق او اسلامي معاشره کې خورېږي چې هغې سره دین ته، دیندارو خلکو ته، عقیدې ته، عمل ته، کردار ته نقصان رسېږي. لکه نن سبا ماشومان چې څه زده کوي هم د دغه ویډیوګانو نه زده کوي، چې څه زده کوي. وړوکی ماشوم، داسې ماشوم چې هیله خبرې شروع کړي دي هغه په دې پوهېږي، خبرې نه کوي، موبایل غواړي او دا ګوتې داسې چلوي ته وایي چا پریکټس کړی ده. د هغه اخلاق پې خرابېږي، د هغه سوچ او نظریه پې خرابېږي، هغه پې د دین نه وړي. نو ته برابر په هغې کې شریک یې او په دې باندې پیسې اخیستل او دا کار کول دا دواړه حرام دي. تا نه به الله جل شانه تپوس کوي. یو کس وایي چې بعضې خلک وایي چې 3 څیزونه څوک پیش کړي نو د هغې نه انکار نه دي کول پکار، پی، خوشبو، تکیه. دا په حدیث کې شته که نه؟ او دا مضمون ثابت دی او د دې مطلب دا دی چې دا ورکول اسان دي. نو اصل کې دا هدیه ده، دا د هدیې په باب کې دا 3 څیزونه ذکر راځي. او هدیه یو مسلمان بل مسلمان ورور ته ورکوي چې د دې دواړو زړونه یو بل سره یو شي، محبت پیدا شي. د مسلمان سره مینه کول دا د خدای ډېر خوښ دي، ځکه چې دا محبت کول دا د اتفاق سبب دی. او د مینې نه مراد هغه مینه ده چې هغه د دین دپاره وي، هغه مجازي نه، شیطانی نه، هغه داسې مینه ده. لکه یو حدیث مبارک کې راځي، د عبدالله بن مبارک رحمه الله راوړی دی حدیث کتاب الزهد والرقائق کې، چې یو مسلمان سړی د بل مسلمان سره د هغه د زیارت دپاره هغه سره مینه وه، د ملاقات دپاره د خپل کلي نه د هغه کلي ته روان شو. لکه یو سړی مثلا پنډۍ کې ته دلته په پېښور کې پاتې کېږي، ته ډېر وخت شو ورځ یو شي مسلمان رور مې نه دی لیدلی، هغه خپل شیخ مې نه دی لیدلی او خپل استاذ مې نه دی لیدلی او خپل رور مې نه دی لیدلی او مزګزاره سړی و، زما ډېر خوښ، زما ورسره تعلق هغه مې نه دی لیدلی. د دین په بنیاد باندې د الله دپاره د هغه ملاقات ته روان شو. چې کله د هغه کلي ته ورسېدو نو هلته د کلي په آبادۍ په لاره کې چې په کومه لاره دی دننه کېږي یو سړی ولاړ، هغه د سره میلاو شو. ورته وایي چې وروره چېرته ځې؟ وایي زه دلته فلانکي سره ملاقات ته راغلی یم. وایي هغه د څه دی؟ رور دی؟ وایي چې نه. وایي عزیز رشته دار دی؟ وایي نه. وایي بیا څه معاملات دي ورسره دي؟ پیسې دي ورپورې یا څه شی دي پې خرڅ کړی دی یا ترې اخلي په دغه سلسله کې راغلی؟ وایي چې نه. وایي بیا څه دپاره راغلی؟ وایي هغه زما مسلمان رور دی، زما ورسره مینه ده او زه د هغه زیارت کول غواړم. نو هغه کس ورته وایي چې زه فرښته یم، زه الله راستولی ما تا ته د دې زیري ورکولو دپاره چې الله جل جلاله تا سره همدغسې محبت او مینه کوي لکه څنګه چې ته د مسلمان رور سره کوي. الله جل شانه دومره خوشحالي او دا مینه دا سبب دی د یووالي، د مسلمانانو په یووالي باندې، په اتحاد باندې خدای پاک خوشحالي. او دی هدیه ورکولو سره دا مینه سیوا کیږي. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې ذکر دی، ځکه چې دا پی ورکول لا آسان دی. نن سبا خو نه نیم خبر مخکې به دا آسان او یو بل کره باستول، بلکې ما هغه زمانه لیدلې ده چې پی خرڅول، غونډ پی د میخو په سر باندې اوړل او ټل واله باندې خرڅول، دا به د کلي په خلکو کې عیب ګڼلی کېدو. تاسو به هم لیدلي په کلو کې عیب ګڼلی کېدو. په کور کې کرایهدار اصول دا به په کلي کې عیب ګڼلی کېدو. اوس کورونه جوړی دی پار چې کرایه په وسړي، البته د ښار ترتیب جدا دی. نو دا هدیه ورکول لا آسان دی. خوشبو، تکیه ورکول نه مراد تکیه کې خلش دا غشتل پکار دی، ځکه چې بل تا ته تکیه درکړي او ته ورته وایې چې نه رستو کا، نو هغه زړه ته پې صدمه ورسېده، نو هغه محبت چې و په هغې کې هم کمی رالو. او چې بل تا ته خوشبویي وړاندې کا او ته ورته وایې چې نه رستو که نه یې لګوم،
دغسې چې چا تا ته دعوت وکړو او غیر شرعي کارونه د هغه په دعوت او دسترخوان باندې موجود نه دي او ته لا نړی کښېنناستې، نو د هغه زړه قسمه د صدمه رسېږي. ځکه دا کارونه د کولو دي چې دې سره اتحاد او اتفاق پیدا کړي. بل تپوس یې کړی دی چې په عوام الناسو کې دا مشهور دی چې په دسترخوان باندې ماشوم موجود وي، یعنی د لویو سره خوراک کوي، نو د لویو سره به د رزق حساب کتاب کیږي. نو دا خو حساب کتاب خو د هر یو څه شته. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تاسو نه به د الله د نعمتونو باره کې تپوس کیږي. خصوصا هغه خلک چې وحی په نافرمانۍ کې د الله تیر کړي او خوري د خدای نعمتونه، نو به تپوس کیږي. دلته که ستا مطلب د سائل دا وي چې د ماشوم او د لوی مال مشترک دی، مال مشترک دی، نو هغه بیا لوی چې کوم دی نو په هغې کې زیاتې کوي، ډېر اخلي، ډېرې خوري او ماشوم ته لږ پاتې کېږي، نو دا د تپوس کولو ځای دا بیا جدا دی، ځکه چې دا مال مشترک کې تا د ماشوم برخه وغواړه. خو قرآن پاک کې د دې ذکر دی چې یتیم مال تاسو په ناحق طریقې سره مخوري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې جنگونو یتیمانم پاتې کېدل، وراره به ترته پاتې شوی وغیره وغیره. بیا به هغه چې کوم دی نو د هغې باره کې آیات نازل شول چې کوم سړی د ماشوم یتیم مال خوري دی په خېټه کې اور اچوي. قرآن پاک کې دي الذين يأكلون اموال اليتامى انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، چې څوک د یتیم مال خوري نو دی په خېټه کې اور اچوي او دی به جهنم سره یوځای کېږي، په باندې خوري. نو بیا صحابه کرامو چې دا آیت واورېد نو دومره احتیاط به کولو چې بیا به د یتیم دپاره بیله پخوله، ځان دپاره به بیله پخوله، چې دا په هغې کې بیا داسې وشول چې یتیم به کله کله ماشوم به وي چې زه نه خورم، نو هغه روټۍ کټوۍ به یې دغسې پاتې شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وحی راغله چې نه، د دې نه مراد هغه کس دی چې هغه خامخا د هغه یتیم مال کمول غواړي، خوړل غواړي. او که چېرې داسې وي چې تاسو خیرخواه د یتیم په حق کې کله د هغه تا ته راغلي، کله ستا هغه ته وړېدلي، نو په دې کې څه حرج نشته. یو کس وایي چې د یو زنانه نه ماشوم مړ شو په شپه کې په اوده کې او د خطا نه، او سوال دا دی چې د دې کفارې څه طریقه ده؟ کفاره یې دا ده چې دا به 2 میاشتې روژې نیسي. یو طرف ته په دې باندې د قتل خطا دیت هم دی، خو خاوند هغه معاف کوي نو هغه معاف شو، لیکن بل شی پې د حق د الله حق شته دی، هغه روژې نیولي کفاره 2 میاشتې په مخه روژې نیسي. او په دې کې که چېرته ماهواري راله نو هغه ماهواري چې کوم دی نو هغه چې څنګه ختمه شي نو بیا به فوراً روژې نیسي. او که چېرې ماهواري نه وي نو روژې به مسلسل نیسي، یو ورځ به پکې ناغه نه کوي، که ناغه یې وکړه نو بیا به دا د سر نشي کفاره، په مخه باندې به 2 میاشتې روژې نیسي، په دې باندې خلاصي. یو کس وایي چې زما مور وفات شوه، د هغې په میراث کې ما ته 9.5 لکه روپۍ راورسېدې، په دې باندې زما کور نه جوړېږي، زه د کرایې په کور کې پاتې کېږم، په دې پیسو باندې زه یو وړوکی کاروبار کول غواړم او په منافع باندې خرڅوم، په دې پیسو کې په ما باندې زکات شته او که نه؟ تا دا کاروبار شروع کړی دی نو بیا هم در باندې زکات شته، او که چېرې نه شروع کړی دا جمعواري د سره دغسې پرته ده نو بیا هم در باندې زکات شته. هر حال کې په تا باندې زکات ورکول فرض دی. یو کس وایي چې زما مور په کټ کې موس کوي، دا کټ کې موس کول څنګه دي؟ که د عذر د وجې نه کوي نو موز یې کېږي، مثلا په ناستې نشي کولی، په ولاړې نشي کولی، په ملاستې باندې کوي نو موز یې کېږي، د سر په اشارې سره به دا موس کوي، د سر په اشارې سره. یو کس وایي چې یو سړی دی شراب څکي او په نشه کې هغه کفریات وایي، د ده سره څه کول پکار دی؟ اسلامي حکومت ته پکار دی چې داسې سړي ته سزا ورکړي، او دا د مسلمانانو حکومت خو دی، کم از کم په دې ملک مسلمانان پاتې کېږي، نو په داسې کس باندې سخته سزا ورته ورکول پکار دی، جیل ته اچول پکار دی. یو کس وایي چې زما په مور باندې زما د ورور ښځه ورندار مې تعویزونه وغیره کوي، او زما مور هغې ته بددعا کوي روزانه، دا بددعا کول څنګه دي؟ که هغې ته د تعویزونو پته وي چې دا د شر تعویز په ما باندې کوي نو د هغې بدل او قصاص اخیستی شي،
لیکن خیره دی وته نه کوي، صبر دی باندې کوي، ځکه چې خیره د هغې بدل او قصاص نه دی. یو کس وایي چې زمونږ کور دی هغه مونږ د میاشتې په کرایه باندې ورکړی دی، 50,000 کرایه راځي، لیکن د 50,000 د میاشتې په خرچه کې ولګي. اوس مونږ دا تپوس کوو چې آیا په دې باندې زکات کیږي او که نه. 10 کاله مخکې مې دا کور اغشتی او که زکات کیږي نو بیا په څه ترتیب سره ورکو چې کله د 50,000 روپۍ کرایه چې تاسو د کور په خرچه کې ځي او تاسو سره جمع کیږي نه، نو په تاسو باندې زکات نشته. بل تپوس کړی دی چې مونږ یو بل کور اغشتی او 12 کاله مخکې د هغې د میاشتې آمدن 42,000 روپۍ دی، لیکن چې کله ما اغشتی نو بیا مې دا سوچ کړی چې یو 2 کاله پس پې خرڅو، نو په هغې باندې زکات شته. ځکه چې کله کور جیداد یو شی په دې نیت والی چې زه به په ګټه باندې خرڅوم، بیا دا تجارت دی او د تجارت په مال کې زکات شته، د کور په هغه ټول مالیت کې زکات شته. بل چې تا یو کسې د دواړه تپوسونه تا کړي دي نه معلومیږي چې 42,000 ستا دا آمدن دی، نو خامخا به تا سره پیسې جمع کیږي. نو چې نصاب ته رسېدلي پیسو باندې تا سره کال تیر شي، بیا چې تا سره کومې د میاشتې کرایه راځي او په هغه ورځو کې چې کله زکات وباسې هغه هم د سره ده او دام دي، نو په ټولو باندې زکات دی. یو کس وایي چې یو سړي ته ډاکټر شراب ورکړي دي د دارو په طور باندې، دا شراب استعمالول څنګه دي؟ په دې کې اکثر علما دا رایي ده چې دا حرام شی نشي ورکولی، لیکن بعضې حضرات وایي که چېرې د بیمارۍ علاج په بله طریقه کې نی، صرف په دغه باندې وي، نو بیا ورکولی شي. او د دې مثال هغوی دا ورکوي فقها په کتابونو کې چې یو سړی دی په سفر باندې روان دی، 2 کسان دي او روټۍ خوړه د یو سړي نوړۍ اونخته په مرۍ کې، خبر هم نشي کولی، ساه هم ورسره بنده شوه، نوړۍ نه ښکته ځي نه بر راځي، اوبه هم نشته دی، بل هیڅ صورت نشته دی چې دا نوړۍ تېره شي، او شراب شته او یو ګوټ یا 2 ګوټو سره دا نوړۍ تېرېدی شي. نو دغه وخت کې دې سړي ته د شرابو دا ګوټ 2 ګوټه ورکول چې د نوړۍ لاړه شي، دی د مرګ نه بچي دا کولی شي. داسې اضطراري حالت که د چا وي بل داروی نی، بیا ورکولی شي، ګني نو حرام دي. یو کس تپوس کړی دی چې ما سره 3 لکه روپۍ دي او ضروریاتو دپاره مې ساتلي دي او کال پې نه دی تېر شوی، په دې زکات شته او که نه؟ زکات مې باندې فرض دی، خو چې کال پې تېر شي، کال شرط دی تېرېدل، چې کله دا 3 لکه روپۍ تا سره کل نه راغلی دي او یا د دې نه مخکې هم تا سره پیسې وې نصاب ته رسېدلي دا 3 لکه مرالی، نو بیا خو در باندې که 3 ورځې مخکې او یو ورځ مخکې هم راغلي زکات در باندې شته پکې. او که تا سره نورې پیسې نه وې، نور مال نو، صرف دا 3 لکه روپۍ، نو په دې باندې کال تېرېدل شرط. یو کس تپوس کړی دی چې 4 رکعاته اشراقو نه پس یو سړی 2 رکعاته یا 4 رکعاته نور نفل کوي، نو دا ټیک ته او که نه؟ او کولی شي، نفل کولی شي. یو کس وایي چې د جنج په ورځ باندې چیلې حلالول او صدقه کول دا طریقه ټیک ته او که نه؟ که چېرې دا د الله په نوم باندې حلالې او ته وایې چې دا صدقه کوو چې زمونږ د واده او دا جنج په خیر او عافیت سره وشي، نو ټیک ته. او که ته په دې باندې چې ته پیریان او یا بل مخلوق خوشحاله، نو دا بیا حرام دی. یو کس وایي چې چپله ده او د هغې د لاندې په تلي باندې د میزان ټکی لیکلی شوی دی، د استعمال څنګه دی؟ د میزان لفظ که لاندې په چپل لیکلی شوی، نو استعمال یې جایز دی. یو کس تپوس کړی دی چې په جرابو باندې مسح کیږي او که نه؟ بعضې خلک په جرابو باندې مسح کوي، نه، په جرابو باندې مسح نه کیږي. د مسح کولو دپاره شرط دا دی چې موزی وي یا جرابې وي، هغه چې هغه منعلین او مجلدین وي. منعلین او مجلدین جرابې هغې ته وایي چې په هغې باندې سرمن خطي وي د پاسه، نو بیا ټیک دي. او د مسح دپاره موزې ضروري دي. موزې څه ته ویلی کېږي؟ د سرمنې نه یا د بل یو څیز نه جوړې د جرابو په شکل باندې وي، لیکن هغې کې چې کله ته مسح کوې نو په هغې کې دننه اوبه نه ننوځي، ساس کې شوف کېږي نه. او بل په هغې کې ته تقریبا 2 میله مزل هم کولی شي بغیر سپلو بغیر پیزاره، شلیږي نه. نو او دریم دا ده چې هغه تا پنډۍ سره تړلی نه وي، په خپل هغه جوړې داسې دي چې هغه ټینګې دي، نو په دې جرابو باندې مسح کولی شي، ځکه چې دا موزي دي. یو کس وایي چې زما په ټیکسي کې د چا نه موبایل پاتې شوی دی، هغه موبایل اوس لاک دی، پولیس والو سره مې خبره وکړه او اوس په دې موبایل باندې زه څه وکړم؟ په کار دا چې دا ته مالک ته ورسې ځان سره یې که چې کله یې تپوس وکړي مالک، نو هغه ته یې حواله کړه.
یو کس وایي چې یو سړی دی د هغه ګټه د حرامو ده، د هغه نه قرض اخیستی شي پور او که نه. حلال وګوره چې چا کاروبار د حلال وي، که هغه تا ته نه درکوي او ست قرض دې دپاره اخلی چې ستا په کور کې د خوراک څه نشته، اوړه پې اخلی او کپړې پې اخلی ځان ته یا بچو ته، نو چې بل څوک یې نه درکوي نو بیا دې سړي نه مغشتی شي. یو کس وایي چې محمد آیان نوم کې خل څنګه دي او د دې څه معنی ده؟ اوس خو مې ذهن کې نه راځي چې د آیان څه معنی ده، خو نوم کې خل جایز دي ده. یو کس وایي چې یو زنانه ده، هغې سره 3 تولې سونه ده، لیکن هغې سره نقد پیسې نشته دی، دې زنانه ته زکات ورکول څنګه دي؟ خاوند یې بېروزګار دی، زکات نشي ورکولی دی، په دې نه کېږي. یو کس تپوس کړی دی چې د یو سړي 15 لک روپۍ ما ځان سره ایسارې کړې وي، زما حیثیت ما ورکولی شوې، لیکن هغه مې نه وې ورکړي او 1 کال پس هغه روپۍ ما هغې سړي ته ورکړي چې دا 1 کال ما ځان سره دا پیسې ایساره کړې وي، نو د دې څه کفاره ده؟ نو کفاره خو یې نشته، البته هغه کس نه معافي وغواړه، ځکه چې د پیسو په مالیت کې کمی راځي، زمونږ کرنسي چې نن سبا ده. کال مخکې چې په 1 لاک باندې کوم ضروریات کېږي، نو کال پس په هغې باندې هغه ضرورتونه نه کېږي په 1 لاک باندې، نو هغه نه معافي وغواړه او الله جل شانه ته توبه او رجوع که، بله کفاره یې نشته. یو کس وایي چې یو سړی د شوګر مریض دی او هغه ته تکلیف دی چې روژې نیسي، نو چې هغه روژې ونه نیسي دا څنګه ده؟ نو د تکلیف د وجې نه روژې نه نیول جایز نه دي. تکلیف جدا شی دی او نن یو سړی نیوی نشي، دا جدا شی دی. چې نیوی نشي هغه ته رخصت شته، او چې تکلیف دی وته نو تکلیف خو باري او کار کوي، تکلیف خو په موږ کولو کې هم دی، تکلیف خو دلته په جماعت کې په ناستې کې هم دی، سړی تنګ شي چې دومره وګد ناستې. تکلیف خو په هر یو عبادت کې دی، او الاجر بقدر المشقه، اجر الله جل شانه چې څومره سړی په عبادت کې په تکلیف شي دومره اجر ډیر ورکړي. تکلیف دا د آرام او د راحت خلاف ټکی دی، تکلیف په هر عبادت کې شته، سره د تکلیف په عبادت کې، لیکن عذر دی. عذر څه شی دی؟ عذر دا دی چې یو سړی که روژه نیسي دا شوګر والا، نو د شوګر بیماری ډیره زیاته سیوا کیږي، په ده باندې د فالج خطره ده، او دا ورته یو ډاکټر یا طبیب حاذق هوښیار په خپل فن کې ماهره کس ویلی دي چې که تا روژه ونیوه نو ته مرې، که تا روژه ونیوه نو ستا بیماری اوږدېږي، که تا روژه ونیوه نو ستا په بدن باندې فالج حمله کولی شي، که تا روژه ونیوه نو ستا سترګې کار نظر پرېږدي. دا یې ورته ویلي دي، نو بیا دا عذر دی، رخصت دی، دی که نه نیسي نو دی کولی شي داسې، لیکن تکلیف نه. زما په خپله باندې شوګر دی او الحمدلله په رمضان کې هغه تکلیف دی پاک ختم کړي. داسې ډېر خلک وي چې هغه سره د هغې روژه نیسي، الله جل شانه ورته اسانه کړي. یو کس وایي چې وایي د دې مرغو ښکار حرام دی او که حلال دی؟ مونږ اورېدلي دي چې په لینده باندې یا په هغه ټوپک باندې چې یو چرایي ټوپک وي په هغې باندې دا مړی شي ګنام ده، نو دا څنګه دي؟ ښکار کول له مرغو جایز دي، هغه چرچڼه ولې ني؟ د چرچڼې ښکار کول هم جایز دي. مثلا یو سړی دی په یو ونه کې چرچڼې ډېرې زیاتې ناستې دي، په هغې باندې جال واچول او هغې راونیوې 50 100 200 او دا حلالۍ او بیا یې پخی خوري، نو دا جایز دي، ځکه چې مرغۍ چرچڼه حلال شی دی. لیکن په ښکار کې تا په غولیل کې ګیټې واچولو په لینده کې او هغه ګیټې غونډ دی او په هغې باندې تا دا مرغۍ ویشته، نو دا چې را پرېوته نو ژوندۍ وه، نو چې د حلاله که نو اوس حلاله ده خوړی شي، او چې را پرېوته نو مړه وه، هغه دومره رسا لګېدلې وه چې په هغې کې ساه نشته، دا مرداره شو. دغسې په بله طریقه باندې چې غونډ شی وي په هغې باندې حلالیږي نه، هغه مردار دی. او بیا اسی ویشتل چې کوم دی نو دا ظلم دی، زیاتی دی هغې سره، ځکه چې ښکار کوې نه نو بیا ولي نو دا ټیک نه ده.